د لنډ ورځو کې دا په نوښار کې یو ډېر لوی واردات و. دې واردات کې رهزنانو صرف 23 लाख روپے نه وی لوټ کړي بلکې یو سړی هم وژلی. دا ग्रुप पुलिस सिंह ट्रेस को और मरकजी मुलजिम सिंह गिरफ्तार शो. मरकजी मुलजिम पंजाब पुलिस तहम पसवरलसु मुकदमों की पर मतलूब. DSP अकोड़ा खटक पल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सवाल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. ज़ईम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी. ग्रानो मरगरो دا 23 مارچ واقعه ده د پېشمنی ټیمو چې تقریبا د شپې 3 بجې د کپړې یو تاجر دی روح الله دا په اکوړه خټک کیوسیږي هوایي کیمپ کې د شپې 3 بجې واقعه شو ډزې شوې د بیا اکوړی تاړې اطلاع کا اکوړی تاړې پولیس کله رالل نو د ورته ریپورت ورکو بیان ورکو دی روح الله چې دا د کپړې تاجر دی د خپل ډرایور سلطان او د بل خپل رور خیر الله سره ملتان کې دي کپړې کاروبار د پاره تلیو او الته نو واپس را روانو کله چې د شپې 3 بجې دی د خپل کور او کوډي تر رسیدل نو د خپل پلار ته اطلاع کړی د چیر مون کور سره نږدې یو را روان یو. دا د پېشمنی مطلب دغه ټیم خلکو یې بس پېشمنی لره پاسېدل تیارې کولو د شپې 3 بجې دی وی چې کله دی د اکوډي ته د خپل علاقې ته ننوتل نو د دوران کې په موټر سایکل باندې درې شوکماران رالل او د دې موټر د مخ کې شو او د دې موټر او درولو او دی لرال دی سره چې کومه پیسې وی هغه ته غشتې نو د دوران کې دی گاډي روان کړي دی او هغه سره مزاحمت کړي دی او گاډي د تختولو کوشش کړي دی په دې باندې دغه شوکماران غوسه شوی دی او په دې گاډي باندې ډزې کړي دی په دې ډزو کې د دې د ډرایور چې کوم دی سلطان دا لګیدلې دی دا په موقع باندې بیا وفات شوی او د ملزمانو د روح الله او خیر الله دواړو رونو د کپړې چې کوم تاجران دي چې ما تاسو د فیصل آباد نه روانو نو دی په ګن پوینټ باندې بیا یرغمال کړی دی او د دې نه 23 लाख روپے او موبایلونه اغشتي دي او بیا تختیدلې دي. پولیس رال المقیله دغه ټیم د پېشمنی تلک ټیم پاتې بلکې خلکو د پېشمنی تیاری کو نو دغه ځکه سوق نه داسې څه کیمرې دغه لګېدلې وي چې پولیس ته پته لګېدلې وي چې په دې واردات کې سوق دي خو ته پولیس وایي چې دې ته دا یو فایده دغه ټیم کې او شو چې چونکې دغه ځکه سوق نو دی دا فیصله وکړه پولیس افسرانو چې یاره د DSP چې کوم دی زاهد عالم او دی دا فیصله وکړه چې یاره د دې جیو فینسینګ او شي نو پته بولېږي چې په دې ځکه کم موبایلونه استعمال شوي دي ځکه چې دې سړی د راتلو باره کې ډېر خلکو ته معلومات نو صرف خپل خپلوانو ته یاد علاقې خلکو د پته و چې د په دغه ټاپ راځي. پولیس دغه ځای چې کوم دی جیو فینسینګ کو جیو فینسینګ مطلب چې دغه ځای کې څومره موبایل نمبر استعمال شوی وي نو هغه ډیټا واغشتا او بیا هغه باندې کار شروع کو او تقریبا داسې 2 هفتو یا تقریبا د پاسه 2 هفتو کې پولیس بیا دا کیس ټریس کو د دې کیس حوالے سره DSP اکوڑا خټک زاهد عالم خان چې کوم دی هغه پریس کانفرنس کړی دی دا تاسو ووره. 24 मार्च 2025 को हमें एक अफगान ताजर जो कपड़े से कारोबार करते हैं उसने रिपोर्ट दर्ज किया कि यार मैं फैसलाबाद से उगरई के पैसे ला रहा था. रात को बवक्त 3 बजे हवाई कैंप बमका में किनू वहाँ पर जब हम पहुंचे तो 3 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने हम पर बदल कत्ल फायरिंग शुरू की जिससे ड्राइवर सुल्तान लगकर जा बहक हुआ और मुलजिमान ने हमसे मोबाइल फ़ोन और नकद 30 लाख रुपए लेकर फरार हो चुके जिस पर मुकदमा दर्ज होकर हमारे जनाब DPO साहब अब्दुल रशीद खान SP इन्वेस्टिगेशन नमज़ेब खान ने उनके वारदात की खुद विजिट भी की और इस वाक़े की सख्ती से नोटिस लेते हुए मेरे सरबराही में एक टीम बनाई जिसमें SHO साहब साजिद इकबाल खान टेक्निकल इंचार्ज और AA साहब इन्वेस्टिगेशन टीम एक टीम तश्कील दी जिसकी बराह रास्त सुपरविजन हमारे DPO साहब खुद कर रहे थे जिसमें हमने दिन रात मेहनत करके अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से हमकिनार करते हुए इस ग्रोह का जो सरगुन था दोस्त मोहम्मद और फिर दोस्ते वल्द मियाँ खान जो कि खुद भी एक अफगानी और यहाँ पर अफगानी कैंप में रहायश पजीर है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई जिसने निशानदेही पर छीनी गई मोबाइल फ़ोन जो वारदात में उनसे छीनी गई थी वो मोबाइल फ़ोन सिम्स और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और पिस्टल और साथ में 17 लाख रुपए हमने उसे बरामद करके जबकि उसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी अभी तक
ना हो सकी जो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी जी। ګرانو مرګرو د डी एस پی سے پریس کانفرنس تاسو واورېدو چونکې هغه اردو کې و د هغې خلاصه به زه لږ تاسو ته بیان کړم. डी एस पी زاهد عالم خان په خپل پریس کانفرنس کې وی چې کله دا څنګه ما تاسو ته پهله ډیټیل هم درکړ چې دا وقوع شو د جیو فینسینګ چې کله وکړو نو دې ځای کې شپه وه نو ډېرې نمبر یې نه وې استعمال شوي نو دې ته دا یو فایده وه چې دوی بزر کې سټریس کړي. دې ځای کې چې کله جیو فینسینګ وکړو نو دې ته یو مشکوک نمبر میلاو شو چې په هغه باندې د دې شک و چې هغه دغه ځای کې د دې وقوعې نه لږ شانتې مخکې استعمال شوی او بیا پولیس په هغې باندې کار وکړو او پولیس وایي چې کله دی په هغې باندې کار وکړو نو پته ولګېده چې دا نمبر کم سړی استعمالوي هغه هم دغه هوایي کیمپ کې اوسېږي او هغه جرایم پیشه دی. چې کله بیا د هغه ډیټ هغې چیک کړ نو پولیس وایي دې ته پته ولګېده چې دا بیسیکلي دی افغانې خو چونکې دا ډېر وخت پیل راغلی دی د پاکستان نو د پاکستاني شناختي کارت جوړ کړی دی او دا نمبر هم د هغه دا سیم چې کوم و دا د هغه په خپل نوم باندې و. پولیس دغه تلاش چې کله شروع کو په علاقې کې نو پته ورته ولګېده چې یاره هغه د دې وقوعې نه څو ورځې بعد بیا د علاقې نه غیب دی او پنجاب کې دی. بیا د پولیس هغه شک په خپل چې کوم دی یقین کې بدل شو. پولیس بیا مزید تفتیش چې کولو نو دوی ته پته ولګېده چې یاره دا کس جرایم پیشه دی او د سره نور کسان چې کوم دي هغه هم جرایم پیشه دي او دوی په دغه شپه باندې همدې علاقې کې موجود وو. پولیس وایي دي د هغوی مختلف ځایونو کې چاپې وهل شروع کړل خو دوی ته مخ ورځو کې پته ولګېده چې دغه ملزم چې پنجاب پولیس هم په 1400 مقدماتو کې مطلوب دی هلته گرفتار شوی هم دی هغه علاقې کې موجود دی. پولیس بیا چاپه وهلې ده او هغې نیولې دی. پولیس وایي کله چې بیا دی چاپه وهله دا مین مرکزي ملزم چې کوم دی دی نیولې دی او هغه د دوه ملګري چې کوم دي نور هغه افغانستان ته تښتېدلي دي. پولیس وایي د پاکستاني کارډ هم جوړ کړی دی او بیا چې کله دی پولیس وایي موږ د ملزم کله انټاروګیټ کړو نو دوی چېرې دی خو خپلې پیسې چې کوم دي په درې باندې تقسیم کړې وې 23 लाख روپۍ د پکې څه د پاسه 7-8 लाख روپۍ رسېدلې وې نو د چې کومې پیسې رسېدلې وې د په هغې باندې څه وایي 2 लाख روپۍ مې په هغه شپه باندې کله چې دوی دا واردات وکړو په دویمه شپه باندې د په آنلاین څه جواري کړې ده نو 2 लाख روپۍ په هغې کې بهللي دي څه ور په قرضدار یې مو د خلکو څه پیسې هغې کې ورکړي دي څه بیا د اختر شاپینګ وکړو خپل کور دپاره. پولیس وایي د تقریبا خپلې پیسې زیات تر چې کوم دی هغه خوړلې وې خو هغه کم دوه ملګري چې د سره په واردات کې شامل وو نو د هغې 17 लाख روپۍ د سره په کور کې پرتې وې. پولیس وایي د هغه ملزمانو چې کوم سره رسېدلې وه لکه کوم چې دوی لوټ کړی و هغه 17 लाख روپۍ هم پولیس ریکور کړي دي. د دې نه چې کوم واردات کې موټرسایکل استعمال شوی و هغې هم ترې ریکور کړی دی او د نور چې کوم اسلحه وه هغې ته هم ریکور کړې ده. پولیس وایي چې دا کم هلک په دې کې مړو سلطان دا د دې کپړې تاجر ډرایور و د تعلق هم افغانستان سره او د دې بدنصیبه چې کوم دی 4 میاشتې پهله د خپل تره لور سره په افغانستان کې کویدن شوی وه او د عجز واده تیار و خو بس دته څه پته وه چې مطلب داسې یو واقع به د سره کېږي نو دې کسانو ډېر ظلم کړی دی. ظلم یې دا کړی دی چې یو خو کسان لوټ کړي دي دونه ډېرې پیسې والي دي او بیا یو ځوان زلمی هلک چې کوم دی هغې هم وجلی دی. پولیس وایي دې ملزمانو نه مزید تفتیش هم روان دی. پولیس وایي دا چې کوم ملزم دی نیولی دی د پولیس ته چې کله د بیان ورکوو نو خپل جرم هم منلی دی خپلو ملګرو نومونه هم ښولي دي خو کله چې بیا د عدالت ته رسېدلی دی نو هلته بیا د عدالت کې انکار کړی دی. خو پولیس وایي د دا کم دوه ملګري چې افغانستان ته تښتېدلي دي د هغې تلاش شروع دی چې کله هم پاکستان ته راشي نو بیا به پولیس ګرفتاروي ځکه پولیس وایي هغه هم جرایم پیشه دي هر وخت افغانستان کې نه کله هلته کله دلته نو پولیس امید کوي چې دا به ډېر زر دغه ملزمان ګرفتار کړي او د دې نه چې کوم باقي څه شیزونه پاتې دي هغه به ترې ریکور کوي. نو دا د پولیس یو ډېره مطلب ډېره دردناکه واقعه وه خو زه پولیس دا دی چې مطلب دا چې کوم ملزمان ونیول د هغه فیملی هغه نقصان خو نشي پوره کېدی زونه تسلي وشي چې یار هغې ته به انصاف میلو شي. نو الله دې رحم وکړي او الله دې وکړي چې دا وارداتونه زموږ په دې صوبه کې زموږ په دې ملک کې کم شي خو دې کې ورځ په ورځ باندې اضافه کېږي.